सूबाई सदर कदरमन अहमद जान साहब पश्तून ژغورنې غورځنګ सूबाई कोऑर्डिनेटर कदरमन नूर बादशाह साहब पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी मरकजी सूबाई मशरانو کارکنانو زموږ خوندو د نورو پارټیانو ډیرو قدرمنو غړو مشرانو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه ستاسو ټولو لخوا د ټولو سیاسي کارکنانو لخوا یو لوی سیاسي استاد د ده په کامي وطني جمهوري خدماتو باندې د عقیدت ګلونه وړاندې کومه. قدرمن ورونو، محترم رحیم صاحب بیانول په کم ټایم کې یا په داسې جلسو کې یا زه پخپله یو ډېر ګران کار دی. رحیم صاحب یو داسې ستر مشر و چا چې خپل ټول ژوند د پښتون افغان د محکومو قومونو د ازادۍ د خپلواکۍ د برابرۍ دپاره د ګران افغانستان د ازادۍ د ملي حاکمیت دپاره په پاکستان کې د آئین و قانون د بالادستۍ دپاره د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره د میډیا د عدلیه د ازادۍ دپاره او دلته میشت چې کوم 5 کامونه دي د دوی د حق حاکمیت او د حق ملکیت دپاره خپل ټول ژوند دا وقف کړی. رحیم صاحب په هر محاذ باندې که هغه پښتون قامي محاذ و که د محکومو قومونو محاذ و که د جمهوریت د بحالۍ محاذ و که هغه یو آئیني محاذ و که د پارلیمنت د نمایندګۍ محاذ و که هغه د تاریخ د لیکلو محاذ و که هغه دې کام ته لاره ښولو محاذ و په دې ټولو محاذونو باندې محترم رحیم صاحب د یو مخکشه د یو استاد او د یو لوی پوهان په حیث باندې خپل کردار ادا کړی دی. دلته مشرانو خبرې وکړې، دلته هر محاذ جوړ شوی دی، که د جمهوریت محاذونه جوړ شوي دي، که MRD جوړه شوې ده، ARD جوړه شوې ده، که داسې PDM جوړ شوی دی، بظاهره به مخونه ول، خو تر شا یې د رحیم صاحب پوهه وه، تر شا د ده هغه مشورې وې، تر شا د ده هغه هلې ځلې وې چې دا ټول قوتونه لکه صدر صاحب اصغر خان صاحب چې وویلې چې تر شا د ده هغه هلې ځلې وې چې دا ټول قوتونه یو واره راټولول
او بیا یې سره متفقه ساتل دا د ده تر ټولو لوی هغه څه ورته صلاحیت ورته وایي قابلیت ورته وایي یا د هغه محاذ سره د ده وفاداري ورته وایي عزیزانو چې د یو ځوان و د ځوانۍ رانیولي د مرګ تر ساعته پورې په هر دور کې په هر حالاتو کې چې دې پاټۍ ته یا دې کام ته د کوم لارښوونه کړې ده هغه نن هم څوک غلطه نشي ثابته کولی چې دلته خلک په دې نه پوهېدل چې دوست څوک دی دشمن څوک دی چال یې څه دی موږ څنګه تقسیموي هغه دشمن چې له موږ سره دشمني کوي د دې تر شا وجوهات څه دي نن ټول پښتون د ده د پخوا تقریرونه بیانونه لیکونه راواخیستئ نن تاسو ټول په خپله به خبر یاستئ نن ورسئ د ده هغه پخواني لیکونه راواخیستئ د هغې نقشې به نن تاسو په دې کې وویناستئ قدرمنو عزیزانو موږ به حیث شاګردان موږ دته استاد وایو د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي استاد نو سیاسي دا د هر سیاسي کارکون استاد و دا د پښتنو سیاسي کارکنانو استاد نو دا د ټولو محکوم مقامونو چې دلته آباد دي دا د هغه خوارکشه خلک چې طبقاتي سیاست کوي دا د دې ټولو سیاسي استاد و نو د سیاسي استاد سره وفاداري د ده ورځ لمانځل نه وي دته استاد ویل یوازې نه وي استاد کمال وکړي خپله برخه په صلاحیت باندې په جرأت باندې دا خپله برخه حق ادا کړي اوس د شاګردان واره دي شاګردانو ته په میراث کې دا پریښتي دي چې بې تنظیمه بل یوه چاره نشته بېکامي سیاسته یوه چاره نشته د وطن سره د مینې د وفادارۍ علاوه بل یوه چاره نشته اوس موږ دا فریضه ده چې کومه لاره ده راښولې ده دوی په خپله پر دې باندې دا عمل کړی دی نن زموږ فریضه دا ده چې د ده هغه لاره باندې موږ لاړ شو د ده هغه راښولي نظریاتو باندې موږ لاړ شو د ده هغه افکار د ده هغه ارمانونه چې نیمګړي پاتې شوي دي ځکه چې ژوند او ورسره مرګ ستا مرګ وفا نه کوه دی نن د پښتون افغان په منځ کې نشته لہذا د ده شاګردان ستا او شاګردانو باندې د ده دا تر ټولو لوی یو قسم موږ دا ویلی سو ذمواري راځي وفاداري راځي چې موږ به د ده د ارمانونو لپاره که زموږ په ژوند کې نشي پوره خو البته موږ به تر مرګ ساعته پورې د ده د ارمانونو د پوره کولو لپاره هره ورځ دوامداره سیاسي منظمه مبارزه وکړو قدرمنو عزیزانو موږ همیش چې تکرارونه کړي دي موږ د پښتون افغان پر هغه ستونزو باندې ورپېښې ستړیاو باندې د ده په مرګونو باندې موږ تقریرونه کړي دي داسې ورځ نشته
چې دې وطن کې په دې ملک کې د پښتون افغان وینه نه تویېږي. داسې ورځ نشته چې زما او ستا د مستقبل سوداوې روانې دي. داسې ورځ نشته چې زما او ستا د بچیانو د روزګار، زما ستا د بچیانو د ښه ژوند چې کم وسایل دي د هغې لوټ نه دی روان. البته عزیزانو خبره نن دا ده چې د فیصلې ورځ ده. نن فیصله پکار ده. ملي شهید به ویلې چې پښتون نیشنل ایجنډا پکار دی موږ دا سیاسي قوتونه لکه تاسو نن ویناستئ تر یو حده موږ رسېدلي یو. دا نماینده پارټیانې چې د پښتون افغان د قامي تحریک د سیاسي تحریک مخکشه پارټیانې تحریکونه دي دا ستاسو تر مخ دي. موږ تر دې ځایه راغلي یو. انشاءالله که خدای کول موږ به نور مخ په وړاندې ځو. په اول قدم کې رضا الله به ویلې چې یو قدم به اخو ګام به اخو. په اول ګام کې موږ پکار دی چې په دې دوو شیانو باندې چې موږ په خپلو وسایلو په خپل وطن اختیار غواړو او په دې ملک کې د یو سال کام په معنا باندې موږ په هر څه کې برابري غواړو. په هر څه کې به زموږ برابري وي. که ته یو فیصله کوې، که داخلي فیصله کوې، که خارجي فیصله کوې، په دې کې به زما د برابر کام په حیثیت زما ونډه به وي. په دې ټولو محکمو کې به د آبادۍ په لیاس باندې خو دا زموږ آبادي لکه نور باچا سي ویلې چې یو اټک میوالي چې نن په پنجاب ګډه ده چې 1 کروڑ زیات آبادي ده دا د پښتون افغان آبادي ده چې ته په پښتانه ګډ کې په خیبر پښتونخوا ګډه کې چې نن په پنجاب کې په کروڑونو پښتانه دا د روزګار لپاره ژوند کوي. مسافر شوي دي، د کورو بې درکه شوي دي، کورونه رړېدلي دي، کاروبارونه ختم شوي دي. په کراچي او په پنجاب کې په کروڑونو آبادي او بیا خو د دې ملک مردم شماري داسې مردم شماري ده چې 10 په 15 بدلوي. ستا 9 کروڑ آبادي د پښتونغه دا په 4 کروڑه زه هم کم باندې درته راولې ده. که په آبادي هم سي بیا هم زما حق دی، زیات زما ونډه ده. خو موږ دا درته وایو راسئ چې په برابري باندې په دې ملک کې په هر شي کې به برابري وي. پښتون یو ډېر غني قام دی، یو پراخ لاس لري، نیت لري. موږ خیرات ورکوونکي خلک یو چې په خپل وسایلو اختیار لرو. نو دا به درته ووایو چې بیا به دا وسایل تا ته هم در روزي سي. نن چې کم عربۍ وړي، چینایي وړي، چې زما ضرورت به پوره سي پنجاب زه تا ته در کومه، عربي ته نه ورکومه، چینایي ته نه ورکومه، امریکن ته نه ورکومه، دا تا ته در کو. خو ته دا مهرباني به کوې چې زما واک اختیار به ما ته راکوې. نو عزیزانو د رحیم صاحب په تعلیماتو کې یو لوی تعلیم دا دی چې هغه په پښتون سیاسي قوتونو باندې که هغه پاچیانې وي، که هغه مشران وو، که هغه تحریکونه وو، لکه څنګه چې رضا الله وویلې چې په هغه وخت کې موجود وو، پخواني وو، لکه څنګه چې د باچا خان وو، یا بیا نوي قوتونه راتلو، یا اوس نوي قوتونه را روان دي. د ډېرو خوا په بدلو د هغه مشر پارټۍ ته نه محدوده کولی، دی د هومره احترام کولی چې د خپل پارټۍ د خپل تحریک د یو مشر به کولی. هغومره احترام به د هغه کولی، هغومره احترام به چې څومره احترام به د خپلې پارټۍ د خپل تحریک کولی، هغومره به د نور سیاسي چې پښتون سیاسي تحریکونو د هغوی به کولی. نو لہذا د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ کارکنانو ته
موږ دا خواستم کو او دا زموږ پر دې باندې ډېر سخت تکرار دی چې تاسو به د دې ټول سیاسي قوتونه احترام کواسئ. دا به د ځان سیاسي قوتونه ګڼئ، د ځان مشران به ګڼئ. ستاسو به هره خبره د اتحاد، د اتفاق، د جوړې روغې، ستاسو مجلس به سیاسي وي، ستاسو لهجه به سیاسي وي، ستاسو خویونه به سیاسي وي، ستاسو عزتونه به سیاسي وي. دا یو خبره د بل چا لخوا چې د رحیم صاحب په باره کې مې ویلې چې وخت نوم به نه اخلمه، نو رحیم صاحب ته یو چا ویلې چې رحیم صاحب زه یو خواته روان یم، کیدای شي رضا الله به په خبر وي. نو ده ورته ویل چیرې ځې؟ نو هغه ورته ویل زما ذاتي کار دی. ویل داسې دی، ورته حیرانه شو چې ته سیاسي یو مشر یې، ستا ذاتي کار څنګه کېدلی شي؟ ستا خو بیا د پارټۍ کار و یا به قامي کار و. ته دومره خلاص څنګه یې چې ته یو سیاسي کار نه لرې، ته ذاتي کار لرې. نو سیاسي کارکنان به هم ذاتي کارونه به وي، خود به وي، خو زیات به د سیاسي کارونه وي، قامي کارونه به وي. نو عزیزانو، یو واره بیا د ټولو سیاسي ورکرانو لخوا، ستاسو ټول لخوا، د پښتون قامي سیاسي تحریک د مخکښو پارټیانو لخوا زه دې عظیمه استاد ته، دې عظیمه سیاسي مشر ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او دا هوډ کوو چې نن کېدای شي ستا لوی استاد وي، ستا په هغه نقش قدم باندې په هغه طرز نه سو لاړ چې څرنګه ته روان وې، خو دا هوډ به وي چې ورځ تر دا بلې به موږ ستا په دې لاره باندې ځو، ستا پر دې تعلیماتو باندې به خپل ژوند تېروو. او زه دلته راغلو ټولو د میډیا چې کوم نمایندګان دي، د سکیورټي چې کوم خلک دي، زموږ خویندې د پولیس والا